الله پاک جل جلاله خپل مبارک او نورانی کتاب قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے دویم سپارہ دا او سلورم رکو دا 174 نمبر آیت تے فدے آیت مبارک کے اللہ پاک جل جلالہ دا یہودو دا یو خراب عمل او فاسد عقیدے ذکر کئی مورد دا دے آیت مبارک خاص دے او حکم یہ عام دے نازل شوی دا یہودو پا بارک دے او عام بد عقیدہ او بد عمل انسان دا دینا مراد کی دیشی ان الذین یکتمون بے شک آغا خلق چپٹئی ما انزل اللہ آغا چے نازل کری دی اللہ پاک جل جلالہ من الکتاب دی کتابنا یعنی دی قرآن پاک کی چے اللہ سے نازل کری دی او آغا پٹئی دا قرآن کریم ټول حق دے او دا حق پٹئی ویشترون به او اصولی پدے سرا ویشترون او اخلی وصولی کئی به پدے سرا ثمنن قلیلا قیمت لگ ثمن قیمت تویلی شی او قلیل لگ تویلی شی دا پیسی دی پسالی پدے پٹے دو باندے اخلی اولائک دا خلق چی دی ما یاکلون دی نخری دا سوک چی پیسی دا دے قرآن کریم او دا دے حق پا پٹے دو باندے اخلی او خپل گیڑا کے اچئی نو اللہ پاک جل جلالہ فرمائی دی نخری فی بطونہم خپلو گیڑو تا پا دے خپل خیٹی تا دی نا اچئی الا النار مگر اور اچئی دا اور دے اور دا کم دا قرآن کریم پا دے حق پٹے دوئے چے پیسے اغشی دی دا پیسے با اللہ جل جلالہ سروٹ کے اور کی ولا یکلمہم اللہ او خبر با نکوی دی سر اللہ پاک جل جلالہ یوم القیامتی پورز دا قیامت سخبت اللہ ناراضی چی دا عمل چاکڑی او غصہ و قہرجن بی ورتاو خبر با ورسار پورز دا قیامت نکی قرآن کریم دی مختم پروت سورہ بقرہ مبارکر ولا یزکیہم و نو پاک کی دی لرا ولہم عذاب علیم و ددید پار عذاب دردناک اولئک الذین اشتروا الضلالت دا خلق دی چی دی واغشت گمراہی بالہدا پا عوض دا ہدایت کے یعنی دا قرآن کریم ہدایت دے او رحمت دے او دا حق دے دا حق او ہدایت او رحمت ورک او دا دی پا بدلہ کے سو آغستل گمراہی واغستا نو دا سودا صحیح دا سودا ہو ہمیشہ دا سے خلق کئی چے خسی زلی نو دی خور کو خراب واغستا نو دا سودا نه دا دیار لسم سوار لسم تر دا واللسم آیت پوری دا سورہ بقرے باو گورے دا دی تفصیل التا بیان چرے اسے تا قدر غندے چیڑما دا زے چکم تفاصیر و راغستے دے والعذاب و عذاب واغستا بالمغفرت پا بدل دا مغفرت کے دا کم کار چی دیو کو دا حق پٹ کو پاغے پیسے اور رشوت واغستا نو دا دی عذاب واغشتا عذاب دا خدای تعالی بالمغفرت پا مقابلہ دا مغفرت او دا بخنے کے یعنی دا قرآن کریم او حق او رحمت چی دے دا بخن دا مغفرت تے او دا دی چی کم کارو کنو دا عذاب واغشتا وما اصبرهم علی النار سمر صبرناک دی سمر صبر کون کی ری پا دے اور باندے دو معنی دی یا دادا چی دی با سمر صبرو کی دی اور تا دا اور بے سیزی او سیزی او دی با وی چی خیر دے خیر دے خیر دے نا آخر بے دا اور دا سی اسی چی رواتب ہے کی او یا دا مانا نا چی دا
دا څه کم عقل خلق دي چې دی صبر کوي په دې باندې د آخرت هغه خبرو ته. ذالک بان الله دا په دې وجه چې بېشکه الله پاک جل جلاله نزل الکتاب بالحق نازل کړی دی کتاب په حق سره. اوس مې درته ووایي چې دا کتاب حق دی نو دی په حق سره نازل کړی دی. وان الذین اختلفوا بېشکه هغه خلک چې اختلاف یې وکړو فی الکتاب په کتاب کې یهود دي دا اختلاف وکنه یو خبره د یو ځای نه راواغېسته بل ځای کې کېښوده د بل ځای نه راواغېسته بل ځای کې کېښوده. کومه خبره چې د دې یهودو د طبیعت موافق وه نو هغه بیان کړه او کومه چې د دې طبیعت نه منله هغه پټه کړه. لفی شقاق بعید په ډېر لرې ضد کې او په ګمراهۍ کې چې دی نو دا پراته دي. د دې آیت مبارک تاسو ته خیال کوئ لنډ لنډ درته وایم مختصر. دا کم آیت مبارک چې نازل شو د تفسیر په اصولو کې د ترجمې په اصولو کې قرآن پاک چې یو سړی زده کوي او په معنا یې ځان پوهیي نو د دې دپاره خپل اصول او شرایط دي. یو شرط په هغه اصولو کې دا دی چې ته به د دې شان نزول معلومې قرآن پاک ځان پوهې بھائی دا آیت ما تلاوت کو دا ما اولستو دا څه وجه وه چې دا نازل شوی دی پوهېږې د دې د نازلېدو وجه به را وکاږې نو مسله تقریبا حل شي. نو د نازلېدو وجه چې کوم دی نو هغه دا ده. اوس به خیال کوئ دې ته. دې تفسیر ته وګورئ دې نه خو ما دا غلاف ته وکړی خو دې ته ویلی شي تفسیر ابن عباس. دا لومبی تفسیر دی په دنیا کې او د رحمت للعالمین د حضور صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی لیکلی دی عبدالله ابن عباس صاحب لیکلی دی. ولې چې د دواړو جهانو د سردار خدمت یې کړی او هغه مبارک ته راضي و هغه ورته دعا وکړه چې اللهم فقهه فی القرآن وعلمه التاویل. ای الله زما د کاکا دې زوی له عبدالله ابن عباس صاحب له قرآن کریم کې پوهه ورکې. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قبوله کړی شوې دعا و. دا هغه تفسیر دی کوم چې د صحابو د دور نه را روان دی په یو جلد کې دی. د دې نوم دی تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. دې ډېره لنډه مختصر او د مطلب معنا کوي غیر ضروری روایات چې هغه طول کوي او هغه خبره اوږدوالي ته ځي هغه نه را نقل کوي بس د مقصد یو ټکي بیانوي شان نزول بیانوي. عبدالله ابن عباس سے فرمایي ټولې دوه جملې دي خو د نیمې دنیا مسایل یې پکې حل کړي دي. ګوره ورته ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب. د دې آیت مبارک اوله لفظي معنا کوي اسانه چې د دې عام انسانانو خالی دماغو کې کینی. معنا دا ده دا بېشکه هغه خلک چې پټوي ما انزل الله من الکتاب هغه چې نازل کړي دی الله پاک د کتاب نه. نو دا دي څه پټوي دا یهودو دې تاسو پوهېږئ الله دا دومره وعید بیانوي د دې دپاره عذاب دی الله به پاک نه کي خبرې به ورسره ونه کي. دا ولې دی کم داسې کار کوي چې په هغې ته الله ناراضه دی او د دایمي عذاب مستحق دا یهود ګرځي هغه کار دا دی